بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، یوټیوب باندې یا فیسبوک باندې چې کوم ملګري د کفایت شاه باچا په حق کې یا د هغه خلاف کوم ویډیوګانې چلیږي، مهرباني وکړئ یوټیوب والا ته وایم چې تاسو د کفایت شاه باچا مرګ چې کوم دی یا د هغه شهادت چې کوم دی هغې ته تاسو ډېر په غلط نظر باندې ګورئ. په غلط نظر ورته ځکه چې تاسو ګورئ د هغه به ورکړی تمدیل به لیکلی د کفایت شاه باچا د قبر نه اواز راځي، تمدیل به لیکلی د کفایت شاه باچا ملزمان گرفتار شو، تمدیل به لیکلی کفایت شاه باچا سره په جنازه کې څه چلو شو عبرتناک. یو مهرباني وکړئ چې خبرې تاسو ته علم دي نو تاسو سبسکرایب په بل څه باندې سیوا کوئ، په بل څه باندې تاسو سبسکرایب سیوا کوئ یا نور څه داسې ویډیو راولئ چې خلکو ته د هغې باره کې علم حاصل شي. تاسو ګوره تمدیل کې لیکلي یو سی خبره بل سی او بیا تاسو کمنټس چې سړی ګوري نو د سړي پکې تاسو ته کنځل نه خوښېږي، خیرې درته نه خوښېږي. نو مهرباني وکړئ د هغه دا مرګ چې دا شهادت چې کوم دی ته شهادت په دې وایي چې هغه د جومات نه راوته یا جومات ته ننوته، نو مطلب دا دی چې د الله په لار کې هغه تللی شهید شوی دی، نو د هغه شهادت مه خرابوئ. بله یو خبره دا کومه چې چا سره د هغه ویډیوګانې دي، سندرې دي، څه کلیپونه دي د هغه چا سره هغې کې ډول سرنا دي، نو مهرباني وکړئ هغه ډیلیټ کړئ. د هغه مرګ چې کوم دی ډېر ښکلی د شهادت مرګ دی، هغه پرې مه خرابوئ. او کوم ملګري چې دغه ویډیوګانې جوړوي چې د هغه د قبر نه اوازونه راځي یا د هغه مطلب دا دی چې د هغه ملزمان گرفتار شو، الله دې وکړي چې دغه ملزمان گرفتار شي او هغوی ته سخته سزا ورکړی شي او بیا دپاره څوک داسې د پښتو سندرغاړو سره یا د پښتو ژبې چې څوک د پرمختګ دپاره څه کار کوي چې داسې په بېدردۍ سره نه کتل کېږي، داسې دا مرګونه زموږ په دې پښتونخوا باندې ختم شي. الله دې وکړي چې زموږ خیبر پښتونخوا کې زموږ پښتانه پوه شي او هغوی د علم نه خبر شي او هغوی د دې خبرو نه خبر شي چې د دشمنو طرفګرو نه هېڅ هم نه جوړېږي. نو مهرباني وکړئ د هغه شهادت چې کوم دی هغه مه خرابوئ او خپل ویورس، خپل لایک، خپل سبسکرایب چې کوم دی په بل څه بنیاد باندې سیوا کوئ. ځکه دغه کمنټس تاسو وګورئ نو زما په خیال چې دغه کمنټس نه ستاسو کور کې خور کتی شي، نه مور کتی شي، نه رور کتی شي، ځکه چې تاسو تمدیل باندې یو څه لیکلي خبره تاسو په ویډیو کې بل څه کړي، نو هغې کې به تاسو ته نقصان دا دی چې تاسو ته پکې خلکو کنځلې لیکلي دي، تاسو ته پکې خلکو خیرې لیکلي دي، د مور او د خور کنځلې پکې راته لیکلي دي، داسې الفاظ یې لیکلي چې زما په خولې باندې نه راځي. ځکه زما دا ویډیوګانې زما میندې، زما خویندې هم ګوري، زما وروڼه هم ګوري، نو داسې الفاظ یې پکې لیکلي دي چې زما په خوله باندې نه راځي. نو مهرباني وکړئ خپل سبسکرایب، خپل ویورس چې کوم دی په بل څه باندې سیوا کوئ، که داسې ناجایزو طریقو باندې خپل وخت یا خپل MB چې کوم دی هغه مه ضایع کوئ او تاسو چې کوم دی په بل څه طریقه باندې خپل ویورس، خپل لایک سیوا کوي، لاړ شئ د هغوی خاندان سره کښېنئ، د هغوی د خاندان سره غمرازي وکړئ، د هغوی د بچو ویډیو وکړئ، د هغوی د تره، رور، ماما، کاکا، د هغوی د کلي د خلکو ویډیو وکړئ، د هغوی نه پرې کمنټس واخلئ. د تاسو بس د ځانه به لیکلي د هغه د قبر نه اوازونه راځي، د هغه ملزمان ګرفتار شو، چې ویډیو سړی وګوري نو بیا تاسو بل څه لیکلي، نو خامخا به ستاسو چینل چې کوم دی نه به خلک ریپورټ کوي هم، بلاک کوي به هم، او بیا به تاسو فریادونه کوئ. نو تاسو به د هغه ویورس، تاسو به د هغه سبسکرایب ډېر په ګرانه باندې حاصل کړي وي. نو مهرباني وکړئ داسې خلک به پکې پوهه راشي چې ستاسو چینل به ریپورټ کړي، ان بلاک به کېدله، بلاک به کېدله، نو بیا به تاسو ته ان بلاک کولو باندې ډېر ټایم لګي. نو لہذا خپل رزق چې کوم دی هغه مه حراموئ او ښکلې خبره چې کوم دی هغه خپلو مینهوالو سره، خپل سبسکرایب سره، خپل ویور سره ښکلې خبرې شیر کړئ چې ستاسو ویډیو پې خلک ډېر په ښکلي انداز سره وګوري. زما په خیال چې زما په دې خبرو باندې به زما هغه وروڼه، هغه خویندې، هغه ملګري به نه خفه کېږي کوم چې پښتانه دي، او چې پښتانه نه دي نو بیا خو تاسو ته ګناه هم نشته. چې پښتانه نو بیا د لږې خبرې نه تاسو سبق واخلئ، د هغوی هغه مرګ مه خرابوئ، د هغوی د وارثینو چې کوم دی په زخمونو باندې مالګې مه دوړوئ، ځکه تاسو لیکلي یو څه دي ورکوئ بل څه.
او ویډیوګانې ډېرې ښکلې ویډیوګانې پکې راغلي. یوټیوب یا سوشل میډیا صرف دې دپاره دا مه استعمالوئ چې ستاسو لایک ستاسو ویورز پسې واشي. دې دپاره استعمال کړئ چې ستاسو نه یو ښه خبره چې کوم دی هغه چاته ورسي. صحیح. ډېره مننه ستاسو د مینې. یو جهان مننه. د الله په امان.